د محرم میاشت ده او زمونږه اسلامی تاریخ د دې میاشتې نه شروع کیږي. انګریزی تاریخ د جنوري نه شروع کیږي او قمری تاریخ کم چې زمون اسلامی تاریخ په دې وجه ورته وایو چې تعلق د نبی علیہ السلام د هجرت سره دی. د هغې شروع د دې راتلونکې میاشت د محرم نه کیږي. زمونږ پښتانه ورته د عاشورې میاشت وایي. دې میاشت کې په تاریخي حیثیت باندې ډیر اهم واقعات شوي دي او خصوصا د هغې واقعاتو تعلق د دې میاشتې د 10 ورځ سره دی. عربی کې 10 ته عشره وی، 10 ورځې ته عاشر وی، یوم عاشر. نو د دغې 10 ورځې سره د ډیرو اسلامی واقعاتو تعلق دی. په دې نسبت د غیر ورځې ته عاشورا او د میاشتې ته د عاشورې میاشت وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف یوړو نو پیغمبر علیه السلام په خپله زندګۍ کې ښکاره څوک د خپل ځان په ځای خلیفه نو مقرر کړی، خو بعض حالات د نبی علیہ السلام نه داسې ښکاره شوي وو چې هغې کې ښکاره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت ته اشاره وه. لکه په خپل جون باندې نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو نو په خپل جانماز او په خپله مصله باندې د امامت لپاره حضرت ابوبکر صدیق مقرر کو. دینه دا معلومیږي دیتا امامت صغرا وی وړه امامتی او د ملک مشره ته امامت کبرا وی لوی مشری. نو چې په جماعت باندې په خپله مصلا وړه مشری حضرت ابوبکر صدیق ته ورکړه، دینه معلومیږي چې د دغه مشر هغه لوی مشره چې د مسلمانانو خلافت ته بادشاہی ده دا غی صلاحیت او دا غی قابل هم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے. دا سے نورم دیر خبر اخکارا شوے وی یو بی بیرال نبی علیہ السلام نے سشیو غختا وی سبا لراشا. بی بی نبی علیہ السلام توید اللہ رسول کا سبا تاسو نوے نو چاہتا بیاوے ما ستاسو پزے بسو کی چدا شیدہ اغن او غوارم. نبی علیہ السلام او فرمائل که زدی و نمونتم ابو بکر نغواړه. دا سے نور دیر واقعات تی، دا غی واقعات نخکاره معلومیگی اشارتن، یعنی دا سے خکاره اشاره معلومیگی کہ دا نبی علیہ السلام نا پس خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی. خو کله چې وفاتو شو دا وفات نمخ کے کولا اعلان نو کړ چې فلان کې به خلیفه په مدینه منوره کې یو زید ثقیف بنی ساعده د بنو ساعده قبیله یو د مشورې اجره وا یو زیو هغې کې انصار د مدینه منورې باشندگان را جمع شوي وو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د مټه ونیوه وی الله شابه چې لړ شو د مدینه خلق راغون شوی دی او ځان له مشر مقرری خلیفه مقرری ورشو وسنه چې داسې یو خلیفه مقرر شي چې د خلقو نیخ وخت یا اختلاف پہ جوړ شي نو اسنه د نبی علیہ السلام امت کې الله لوی اتفاق راوستلی او دا اتفاق په اختلاف بدل نشي او خونریزی شروع نشي. دواړه په لاره روانو یو صحابی ولا مخل راغی وی سکوی وی تکم زین رالی وی شاب زر ورده او بنو ساعده قبیله کے فلان کی زی کے خلق جمع شوی دے
او د امیر انتخاب کوي ګورې زر ورورسه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دواړه ورغلل. واقعی خلق جمع ډیر زیاد انصار د مدینه منورې دوه قوم اوس او خزرج هغه جمع. او یو صحابی حضرت سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ د خزرج قبیله سردار بیمار و تبع وا کمبل ځان نه توکړو اپکې په مینځ کې ناستو داغي اراده داوا چې دې مونږ امیر مقرر کو. بهر کیف د دواړو طرفونه تقریرونه وشو. انصارو دا مطالبه کوله چې یاره وطن زمونږ دی، کلی زمونږ دی، پکار دی چې د نبی علیہ السلام خلیفه زمونږ نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے چې نا مونږ د پیغمبر علیہ السلام مرګری یو، د هغه رشتہ داران یو، مونږ وطن پریښی دی، کلی مو ورسره پریښی دی او امت زمونږ په امامت متفق کیږي. ګورې ستاسو نه بېشک د انصارو ډېر لوی فضیلت دی، ځکه نبی علیہ السلام یو مقام کې فرمایلی و مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو انصار لږ غمجنو. انصار د مدینه شریفې اوسیدونکي خلک وو. یره وی نبی علیہ السلام خپل وطن فتح که اسې نه دلته ایثار نشي، هجرت خو یې کړی خو د خپل وطن کې واپس ایثار نشي. نبی علیہ السلام مبارک ته دا خبره را ورسېدله، دا ټول انصار یې را جمع کړل. وی تاسو داسې داسې وایې؟ وی او وی قسم په الله که دا ټوله دنیا په یو طرف رواني، انصار په بله لار رواني، زه به د انصارو په لاره ځم او د نورو سره به نه ځم. او زه که چرته هجرت الله نوی فرض کړی نو زه به مکه کې نوی پیدا، زه به مدینه منوره کې پیدا وی. خو الله د دې هجرت د برکت نه دلته کې دنیا ته راولېږلم او بیا مې هجرت وکړو تاسو له رالمه. او ستاسو مثال خدا سے دی لکه په ډوډۍ کې په خوراک کې مالګه، خلق به زیاتېږي، اے انصارو تاسو به کمیږئ. لیکن هیڅ فکر چې ونه کوئ ستاسو مخکې نه زه روان یم، زما او ستاسو ملاقات به د محشر په میدان په حوض کوثر کېږي. واقعي د انصارو ډېر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کړ. خو هغې سره دا یره وه که انصارو کې دوه قومه دي، ټول عمر یو بل سره اختلاف راغلی دی، که د یو قوم سړی امیر کو بل به نه خوښوي، که د بل مقرر کو بل به نه خوښوي، او که د دې په اتفاق هم یو سړی امیر شي ممکن ده چې د بهر د باندې خلک یې خوښ نه کي. او په خلاف د قریشو چې د نبی علیہ السلام قوم دی، که د هغې امیر مقرر شي ټوله دنیا مني. او بیا یو ټکې ووی، یو حدیث یې ووی، حضرت سعد ابن عباده ناستو د انصارو دا مشر، وی تا ته پته نه ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې الائمة من قریش، چې کوم مشران د قومونو جوړیږي، بادشاہ جوړیږي، اب د قریشو نه وی. او دا خو نبی علیہ السلام ویلی دی. نو بیا داسې کوو چې د قریشو نه یو سړی امیر مقررو. په اتفاق باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ جوړ شو. انصارم بیعت وکړه، مهاجرینم بیعت وکړه. او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی د نبی علیہ السلام په منبر باندې تقریر موکړه. او بیا بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق هغه د مسلمانانو مشر مقرر شو. یو ټکی دلته راځي چې حضرت علی سے بیعت نو کړي، هغه وروسته بیعت وکړه رضی اللہ عنہ. په بخاری شریف کې یو حدیث دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ او د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پټ ملاقات شو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تپوس وکړه د حضرت علی صاحب نه، وی تا بیعت ولې نه دی کړی؟ خلق څه پټ پټ شکونه کوي چې دی بیعت ولې نه کوي. علی رضی اللہ عنہ دا الفاظ دی بخاری شریف کې ذکر دی چې زه د بیعت نه ما انکار نه دی کړی، ته زمونږ مشر د نبی علیہ السلام نږدې صحابي، هجرت سفر دی ورسره یو ځای کړی دی، د پیغمبر علیہ السلام د غار مرګرې پاتې شوی، نبی علیہ السلام ته ډیر نږدې وی، مونږ ستا د مشرۍ او ستا د فضایلو انکار نه کوو، خو په یو ټکي خفه یم، هغه دا دی چې کم از کم زه د نبی علیہ السلام رشتہ دار یم، د هغه د ترې زوی یم، د هغه زوب یم، نو که تاسو خلیفه مقررو نو په کار دا دی چې مونږ سره مشوره خو پکې شوې وي که نه، دا نه ویم چې زه د خلیفه شوی وی، مشوره په کار وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بېشک دا خبره دی ټیک ته، خو هغه وخت داسې و چې د مشورې نو، که مونږ مشورې تاسو سره کولې، تاسو خو د نبی علیہ السلام په کفن دفن کې مشغول وی، هلته انصارو خلیفه مقرره او د هغې نه لانجه جوړېده. بیا یقین وکړه بخاری شریف کې حدیث دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ راغی او په عام منبر باندې کېناسته، اعلان یې وکړ
چې ما دا بیعت رستو کړی په دې وجه لکه مې لږه ګیله وه چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې. نور د ابوبکر صدیق د فضایلو نه او د هغه دا صفتونو نه زه انکار نه کوم، نو کلاو د خلکو مخکې حضرت علی رضی الله عنه بیا ورسره بیعت کړی دی. څه 2 کاله تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت شوې. بیا چې هغه وفات شو د هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د خپل ځان په ځای په خپل جون کې خلیفه مقرر کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی ما خلیفه مقرره وه، خلک هم ورته وی دی ما مقرره وه. ګورې دی ډېر سرتیزه دی او ډېر سخت دی، سخت که دی خلیفه مقرر که ګورې دا ډېر سخت دی او خلقو ته بېځایه تکلیفونه او عذابونه به ورکي. حضرت ابوبکر صدیق وی په ده د خلافت بار نه دی را پروت دی، که د خلافت بار یې په سر پرېوته د ده له سختي به ختمه شي. واقعي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو، ډېر زبردست فتوحات وشو، تقریبا 2 لکه مربع میل د پاکستان په لسچند او شلچند زیات علاقه د مسلمانانو په قبضه کې راله. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس بیا دریم خلیفه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر شو. دریم خلیفه د لوی منقبت او د صفت خاوند دی او د نبی علیہ السلام یوه لور په ده باندې واده و چې کله هغه وفات شوه، دویمه لور یې ورته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شوه وی ارمان که زما دریمه لور وی هغه به مې حضرت عثمان ته په نکاح کړې وه. د ډېر لوی صفت خاوندو هغه بیا باغیانو شهید که. د هغه نه پس حضرت علی رضی الله عنه چې دی د پیغمبر علیه السلام زوم دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، هغه خلیفه مقرر شو. ماشوم تربیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، لاره کوټ او نابالغ او پلار نوم ابو طالب دی، اخو مسلمان نو، لیکن په یو دره کې نبی علیہ السلام په مانځه ولاړو او حضرت علی رضی اللہ عنہ ورسلام په مانځه ولاړ دی او پلار ابو طالب په لاره تیر شو. دی لږ ویرېده چې کله مونځ نه فارغ شو نو راویې غوښته بچې دې خوا راشه. څه دې کول؟ وی دې تره زوی سره ولاړې منو چې دې څه وایي هغسې کوم نو. وی مه یارېږه، د تره دا زوی چې تا په کومه لاره بوځي په هغې ورسره ځه، دی به چرته هم تا په غلطه لاره بونه ځي. تربیت ټول نبی علیہ السلام کړو چې پیغمبر علیہ السلام هجرت وکړ. د هجرت په موقع باندې پیغمبر علیہ السلام هغه پردي امانتونه حضرت علی صاحب له ورکړل او په خپله بستره باندې ګورې دی پرېښوده، حالانکې هغه د ډېرې یرې بستره وه، ځکه چې ګیر چاپېره کافر ته و، هغوی اراده دا وه چې سهار به پرې موږ حمله کوو. چې راغلل نبی علیہ السلام نو حضرت علی صاحب په بستره ملاست دی، ملګری دی څه شو ما ته پته نه لګي، چېرته لاړ په دې لاره وتې دی بېګا د شپې نو کم خوا تللی دی زه نه یم خبر. دی بوته څه وخت یې لږ غوندې نظر بند کړی او بیا یې پرېښوده. شیر علی ورته وایي، شیر یو بهادر شخصیت ورته ویلې کېږي، شیر ورته وایي، بهادر شخصیت ورته وایي، اسد الله ورته وایي. اسد الله معنا د الله زمرې. او واقعي د خیبر په مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله کولې خیبر نه فتح کېده. وی فرمایل وی سار لبه دا جنډه هغه چاله ورکومه، هغه چاله چې هغه به الله تم خوښي او د ده به م خدای خوده خوښي. الله به د ده خوښي د الله به دی خوښي او د هغه په لاس باندې به الله سار خیبر فتح کوي. صحابه وی چې دا به څوکي، ځکه چې دا جنډه چاته ورکړی شو نو د نبي علیہ السلام پیشنګویي د فتح به د هغه په لاس کېږي. او بل داسې سړی دی چې هغه سره به د الله مینې د ده به الله سره مینې. نو صحابه داسې مخکې تېرېدل د نبي علیہ السلام. یو وی چې دا صفت به ما ته میلاویږي، جنډه به ماله راکوي. بل وی ماله تپوس یې وکړو این علی ابن ابي طالب، علي رضی الله عنه څه شو؟ یو صحابي ورته وی صاحب د هغه سترګې خوږ دي، بیمار دی. وی راویې بلې چې راویې غوښته وی زما سترګې خوږ دي. نبي علیہ السلام مبارک ورته خپلې لاړې په سترګو باندې تو کړلې. هغه ساعت یې سترګې جوړې شوې. وی دا جنډه والا ورځه پې. وی صاحب څه ورسره وکړم؟ وی تر هغې پورې ورځه چې دا علاقه فتح شوې نه یا دی اسلام نه قبول کړی، هغه خیبر رب العالمین د حضرت علی سے په لاس باندې فتح کړ. نبی علیہ السلام پیشنګویي وه، وی جنډه به هغه چاله ورکوم چې دا خیبر به فتح کېږي د هغه په لاس او د ده به الله سره مینې، د الله به ده سره مینې. دا ډېر لوی صفت دی. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله پیغله شوه، لویو صحابه کرامو د هغې د نکاح خواهش ظاهر که چې دا د نبي علیہ السلام کشره لور ده
او د حضور پاک مبارک وسره ډیر انتهایی محبت او مینه ټولو سره مینه او اولاد سره، خو فاطمه رضی الله عنها کشر و دې سره بے پناه محبت ډیره زیاته خوښه وه. نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه په خپله راوغوښته، وی ته ما ځان سره لوی کړې، زما د تره زوی ما داسې دی لکه اولاد غوندې تا ته فاطمه په نکاح کوم. هغه کشره لور چې چا سره ډېر محبت او مینه وه هغې حضرت علی رضی الله عنه ته په خپله په نکاح کړه، او دا لوی صفت دی چې نبی علیہ السلام په خپلو لاسو مبارکو باندې ونیوله او د خپل خاون علي صاحب کور ته بوتلل. او بیا به ګورې بار بار سهار وختي چې به نبی علیہ السلام مانځله ته تهجد وخت کې نه دی کور ته به ورغې، دی به مانځله پاسول اواز به ورکه مانځله به پاسول. کله به که د دواړو په منځ کې څه خبره راله پیغمبر علیہ السلام مبارک په خپله به ورغې. حدیث پاک کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام کور ته ورننوت، فاطمه رضی الله عنها یوازې ناسته و ژړلې، وی ولې؟ وی تره زوی را سره جګړه وکړه علي. وی څه شو؟ وی بس جګړه وکړه او بار لار ووته. نبی علیہ السلام چې بهر راووت تپوس یې وکړه چا ورته وی هغه د جومات د دیوال خوا کې سوري باندې په خاورو پروت دی. چې نبی علیہ السلام ورغې د دیوال سوري ته په خاورو د پاسه ملاستو علي صاحب. پیغمبر علیہ السلام مبارک د خاورې سنډلې، وی قم ابا تراب، اے خاورو والا پاسه، اے خاورو والا پاسه، خاورې ته وسنډلې. دوی ما ته به نن نفس ابو تراب وایې خاورو والا. هغه انسان چې په هغه خاورې پرتی وي ځکه دا د حضور پاک مبارک د خولې الفاظ دي. او فرمایي چې کله به نبی علیہ السلام راغی مونږ به کوشش کوو چې پاسو، وی مه پاسئ. زما او د فاطمې میانس کې به کېناسته، د نبی علیہ السلام خپه مبارکه زما خېټې سره به جنګېدله. ډېر انتهایی بې پناه مینه او ډېر محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره و. حتی کې دومره مینه دونه محبت د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره چې یو ځل یې وفرمایل وی فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه رضی الله عنها د جنتیانو د ښځو سرداره بی. جنت کې چې کمې ښځې وي د هغې سرداره به فاطمه رضی الله عنها، یعنی یوازې جنت ته تلل نه دي، جنت کې سرداری یې ده. او د فاطمه رضی الله عنها بچی حسن او حسین دا سیده شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو چې کم ځوانان په دنیا کې په ځوانۍ کې مړه دي او جنت ته دي. جنت کې خو ټول خلک ځوانان دي، خو چې کم الکان په ځوانۍ کې مړه دي او جنتیان دي جنت ته تللی دي، د هغې سرداران چې دي نو هغه به حضرت حسن او حضرت حسین بی. نو د نبی علیہ السلام دا بے پناه او ډیر زیات محبتو د حضرت علی رضی الله عنه سره انتهایی محبت او مشورې به ورسره کولې، جهادونو کې به ځان سره شریکاو او ځان سره نږدې به ګرځاو، او تر څو چې د واده نه وکړی نو د پیغمبر علیہ السلام سره اوسېده. نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه پس بیا حضرت علی رضی الله عنه هغه د مسلمانانو خلیفه شو. د علی رضی الله عنه نه پس د علی صاحب او د معاویه رضی الله عنه منځ کې یو څه لږ اختلاف راغلی او څه خپل منځ کې څه جګړې شوې وې. هغه خو ډېره اوږده قصه د هغه درته نه وایم، خو د حضرت علی رضی الله عنه د وفات نه پس بیا د معاویه رضی الله عنه او د حسن رضی الله عنه منځ کې جوړه شوه. حالانکه د حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه منځ کې جګړې وې، خو چې وفات شو نو بیا خلافت خلق حضرت حسن رضی الله عنه له ورکړه، نو د یو صلح وکړه، یو جوړه وکړه او معاویه صاحب سره وی داسې به وکړو 6 میاشتې به بادشاهي د حضرت حسن رضی الله عنه سره او 6 میاشتې پس به بادشاهي حضرت معاویه صاحب ته حواله شي، په دې به د مسلمانانو منځ کې جوړ وشي. حالانکه ډېر لوی اختلاف و، نیم صحابه یو طرف ته نیم بل طرف ته، او پیغمبر علیہ السلام یو پیشنگویی کړې وه. یو مقام کې داسې ماشوم و ان ابنی هذا سید، زما دا بچی سردار دی، په حسن لاس کېښوده، دی خو ماشوم و. لعل الله یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وی الله به د دې حسن په لاس د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې جوړه راولي. د مسلمانانو د دوو لویو ډلو په منځ کې به الله د ده په لاس جوړه راولي. واقعي همغسې وشوه. د علی رضی الله عنه او د معاویه صاحب په منځ کې ډېر لوی اختلاف و، لوی جګړې شوې وې. د علی صاحب د وفات نه پس صلح الله را د په لاس باندې راوستله، 6 میاشتې د خلافت وکړو او د ده د وفات نه پس بیا حضرت معاویه رضی الله عنه بالاتفاق د مسلمانانو خلافت لاس کې واغشت. حضرت حسن کله پیدا شوی دی؟
علی صاحب نه پس دی بادشاہ شو. دی د هجرت په دریم کال چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو په دریم کال باندې د رمضان په میاشت کې دی پیدا شو. نبی علیہ السلام چې کله خبر شو نو فوراً د فاطمه رضی الله عنها کره ورغی، وی ماشوم مال راوله. هغې ورته روچت که نوسی دی، د لور زوی دی، روچت یې که ورته. حضور پاک مبارک ورته لومبې په غوږ کې بانګ ووی او یو کجوره یې راواغېشته په خپله خوله مبارکه کې وچوپله او هغه کجوره چې خپله خوله کې وچوپله هغه یې راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې کېښوده. گویا کې د ده وجود ته لومبې لاړې د کجورو سره چې ننوتې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک لاړې وې. بیا تپوس وکړه وی دی بچي لم نوم یې ښوده دی که نه؟ هغې ورته وی او صاحب وی څه نوم م ولی ایښی دی؟ وی حرب. حرب په عربی کې جګړې ته وی چې دی به د دشمن د کافر مقابله کې جهاد به کوي، مجاهد به. نبی علیہ السلام او فرمایل نه حرب نوم بوله نیک د نوم ورته زیږدم، دله ما حسن نوم کېښود. حسن معنا ډېر ښکلی، دا نوم ورته پیغمبر علیہ السلام کېښود. په اومه ورځ ورته نبی علیہ السلام عقیقه وکړه. عام مسلمان چې کله بچی پیدا شي نو په اومه ورځ هغه له عقیقه پکاري. یو څو کاره په اومه ورځ پکاري. یو دا چې نوم به ولې ږدي، په اومه ورځ نوم کېښودل مقرر الپکاري. خشته نوم چې کوم اسلامي نومي لکه ګوره پیغمبر علیہ السلام ورته څونه ښکلی نوم کېښود، حسن معنا ډېر ښکلی. د پیغمبر علیہ السلام د خپلو بچو نومونه د یو زوی نوم یې ابراهیم، د نیکه نوم یې د پیغمبر، نو د پیغمبر نوم کېښودل پکاري. د بل زوی نوم یې قاسم، قاسم صرف قاسم. قاسم مانا قسمت کون کے، تقسیم کون کے. دبل بچینوں میں طیب و طیب مانا پاک. دبل بچینوں میں طاہر و طاہر مانا پاک. خشتخ کلی نمون نبی علیہ السلام خپلو بچو لے خودیو اخو ما شمالی کم لدی او نوسیلے نوم کے خود حسن دیر خکولے نو پا وما روز بیو نوم ایک دی بچیلا نوم چرتر صحابی نوم کے دا یا دا پیغمبر نوم کے دا او یا اغا نوم کے دا چی دا غی خشتخ کلی ماناوی. دویم باولا سر خرے گورے که علیکی که جنیوی پا وما روز باولا سر خرے مونگ پختانه و تا سر کلی وایو او چی بیا سر ولاو خرے نو دا سر دا ویختو برابر سپین زر بدا اللہ پنوم خیرات کے. او دے زمانہ کے غو سپین زر نی اخو پخواب دا سپینو زر سکب و روپے بوے نو سلس شل روپے 50 روپے خیراتی چالا ورکا. دریم عقیقہ باولاو کہ عقیقہ خو اصل کی دیتا وچی سر ولاو خرے خو عقیقہ مونگ دغی خیرات توایو نو که الکی نو دو گڑان یا دو چیلی اغا عمر والا چی قربانی پی گی اغا ذبح کا لال کا خیراتے کا روجی پکے چے کدا سے خیرات کے خورے پخل کو خورے غوخے پخل کو تقسیمے او که جینے بھی یو گڑیا یو چیلے آکا دا چاوس نکیگی نو مختصر خیراتو کا چسری وس کیگی دا خدا وس خبرد وس تی نکیگی نو لگی روجی پخے کا اسی یو کلو غوخ روڑا خوروا پکی واچے وچے پا فقیرانو مسکینانو اخرا پخپلم خولیشے پا مالدارو ام خولیشے دے کہ دا مالدار او دا غریب فرق نشتا دا حقیقی وخا مالدار غریب دوار لور کولے شے پی خوڑے شے. دا اسلامی طریقہ دا کدا وس خبر دا کہ وس ترسی الک لدو گڑان یا دو چیلی او جنے لیو گڑاو چیلے کہ وس نکی گی چرگوٹے لگ غندے خیراتو کا معمولی غندے. او زدی حقیقی فیدہ صدا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا انسان دا معشوم چلوی شنو خامخا پا معشوم بیمارے رازی چی دا عقیقہ اوشی و دا وین توی شوا دے توی دو سر دا دی معشوم چی سمر بیمارے دی اغت رب العالمین ختمے کی تو نا فیدو شپا کی. او زمون پختانه پا بچو ہر قسم تاوان کئی گورا پا سکول مونگ سونا تاوان کو سکول تا چی بوزو پا جامو سونا تاوان کو پا سنت سونا تاوان کے سنت چی دا معشومانو کے گی دم خلق را ولی صاحب او وی سیارون و اجلاگان خدا سنت نپس چکر دا بچی واده وی پا واده والا سونا تاوان کے نو پا دی عقیقہ دا خرچہ والی زمان خلق نکی زمان پختانہ دیسیس کے لگا نیم گلتیا کو پنجاب والا خلق دا سے نکی یغی عقیقہ پورا کی ماتا پتا دا زمان پختانہ بیا پا واده تاوان کے پا سنت تاوان کے پا ختم والا تاوان کے لیکن دا دی عقیقی تاوان تا خلقو زلن کی گی حالانکہ فیدہ را دیڑے ردا پا واده اس خیرات مکوا مختصر ولیمہ کا پا ختم لک خیراتو کا لیکن دا عقیقی دی کی فیدہ دمرا دا چستا پا دی معشوم سمرا بیمارے رازی دا غیوینی توی دو سرطے اگا بیمارے رب العالمین ختمے کی قدمون اس شیطان خوشتا کنا نمون خلق شیطان یو بل شیخ ہولے دے اجی سے وہی اوتو کی اوزے کا اوتو کی سی
لگا خو پکی چانا می بونگڑی یو لس دولت دانے پکی دا لوبیا می او سپکی سیب هر ورواچی سپکی جوار یوزے کی غنم پکی یوزے کی وربش پکی واچی او سیب وی خوٹ کئی کٹوے دیشکے پا اور خودی حلکہ دوتو کی دو دخذ خپل کتاب دے نہ قرآن کی داشتا نہ حدیثو کی داشتا نہ چہ در یو امام خبر دا نہ در یو بزرگ خبر دا نہ در یو عالم دخلی خبر دا دا ځان له خذ خپل کتاب دی قسم قسم لوبي خو زمونږ دی زنانه هم شروع کړي دي کنه دا پکې د ملک بابا الوا ده څوک پکې دا بیلې پیسې غونډي کوڅه په کوڅه بګردي الوا ته چې د خذ وړو شي کنه دا چل جوړ کی کوڅه په کوڅه سلورانه وطانه او روپے او 2 روپے بغواړي ماشومان د ملک بابا الوا پخو خګردي با کوڅه په کوڅه باران نه کیږي پیسې غونډو چې باران وشي پیسې سره غونډه سوال سره کې خو چې صدا وسه کیږي له 10 روپے په سوجیرو په خکه خیراتی کنه خدای به بارانو کی چې بیا باران تیسو دا بندولم غواړي کنه نو بیا کوڅه په کوڅه ګرځي سوال ولا شروع کی عجیب رواجونه موږ شروع کړی دي نو صاحب دغه کټوی او دیشکی کې ارهر او غنم او وربش او سب بلا پکې نورم واچي او تو کې او ځای کې لګوندې پکې هغه ماشومان لکه اکثر مونږ ګورو کنه امونږ هم ماشومان واړو چې ته بدا خود شیخ خوروا غوندي خلا شانته پکې دغه تو کې مو کې پراتی نه هغه چانو باغلی بم ته غون کړ باقی له بملا تور کړ پاګې سوک سکے جوار سوک سکے چې خوري یا وربش سوک سکے چې خوري یا غنم سوک سکے چې ته خوټ کې چې خوري هغه واړه واړه ته ماشومان هغه د لوبیا دانه او د چڼې دانه را غونډې کی باقی له دکاور کې هغه خطا غورځي دا رسم دی رونو دا رواج دی هیڅ حقیقت د دې نشته که په دغه پیسو باندې ته لاړې او د بازار نه دې نیم کیلو غوښه راوړه خوروا دې پکې وکړه په خپله دې مخ وړه په بچو دې مخ وړه او غریبانو له دې مو ورکړه څه فایده خو به روزي که نه یو چرګوټی دې حلال که ذبحه دې که یو وس کېږي چیلې یا ګډ دې ذبحه که نو فایده شته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عقیقه ولا وکړله او بیا سر به ولا اخره نوم به ولا کېدې دا عقیقه د حضرت حسن رضی الله عنه معشوم پیغمبر علیہ السلام لویو دغه سے ورپسې کال پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیا پیدا شو ات یو کال کشر دی پر رمضان کی پیدا شو هغه په شعبان کې چې تاسو شو قدر میاش ورته وایي یو لس میاشتې پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا شو یو بیبی دا حارث لور دا هغه خوب ولیده راله نبی علیہ السلام ته کېناسته د الله رسول یو ډېر خطرناک خوب مې لیدلی وایه راته که نه وی نیشم بیانولی ډېر د هیبت خوب دی وایه خیر دی تعبیر به وباسو وی خوب مې ده ولیده چې صاحب ستا د وجود نه یو ټوکړه را پرې شوه او زما دې غېږ کې را پرېوته ستا د وجود نه ټوټه را پرې شوې ده او زما غېږ کې چا راوغورځوله داسې خطرناک خوب مې ولید حضور پاک مبارک ورته مسکی شو وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی وی زما د وجود ټوکړه ده دا معنا چې زما د لور فاطمې بچې به پیدا کېږي اب ستا غیږ کې راغورځېږي ته به خدمت کې ته به دایي ته به تربیت کې دا خو ډېر ښایسته خوب دی او چې کله حضرت حسین رضی الله عنه پیدا شو هغسې پیغمبر علیه السلام ورغې په غوږ کې ورته بانګ ووې او هغه ګوټي ولا ورکړه کجوره په خوله مبارکه کې وچوپله هغه د هغه په خوله کې کېښودله او په اوومه ورځ باندې د هغه عقیقه وکړه وی نوم هم وله څه کېښود هغه زوړ نوم یې ولی چې کوم حسن لوی حرب نوم وله کېښود وی نه دا نوم مې نه دی خوښ وی دله حسین نوم کېښودل پکار دی حسن ډېر ښکلی حسین تصغیر ورته مونږ وایو دا خشتوکې چې مونږ پښتو کې وایو ورته دې معنا ده د تصغیر معنا خشتوکې خوشرنګه عجیبه اتفاقو د پیغمبر علیه السلام سره دواړه په شکل کې یو شانتي و خو د دې نامه نه پورته د پیغمبر علیه السلام سره حسن یو شانتي و یعنی د نوم نه پورته چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه مخ مبارک سترګې مبارکې غوږونه او مخ دا د حسن ورسره یو شانتي و او د نامه نه لاندې خپې چال تلل ګوتې دا ورسره د حضرت حسین رضی الله عنه یو شانتي دواړه ورسره په نیمه کې ورسره یو شانتي و په نیمه کې ورسره بل یو شانتي و او تاسو یقینو کې تاریخ لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دروازه روزانه یو ځل فاطمه رضی الله عنها کله خامخا ته کور یې نږدې او تپوس به یې کو وی زما هغه بچي څه شمالې راولې او کله چې به دا دواړه ولاړو یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام حضرت حسن او حسین را روانو دواړه وی چې نبی علیہ السلام وکتل نو پیغمبر علیہ السلام ورته کېناسته او لاسونه یې ورته داسې خواره کړل
وی دواړو را منډې کړو پیغمبر علیه السلام ته ورته غاړه وتل. یو صحابي فرمایي وی قسم او جامع چولی دی خشته ښکلی او جماعت ته راننوتل را منډې والې. وی پیغمبر علیه السلام مبارک تقریر په نیمه کې پرېښودو او د منبر نه راکوز شو. یو یې په خیط لاس کې رونیوه او بل په دې ګس لاس کې، یو یې په دې خیخ په کېنو او بل یې په دې ګس اخپه باندې کېنو او خپل تقریر یې شروع کړ. وی ام به خلقو ته کتل، ام به دې بچو ته کتل او وی فرمایل چې الله رښتیا وایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه او ستاسو بچي دا مصیبت دی، دا فتنه ده. تقریر مې کو، دا دواړه چې مې ولیدل چې را منډې والې نو ټینګ نه شوم، تقریر مې پرېښود او دواړه مې راوچت کړل، ځان سره مې کېنول. دا انتهایی محبت دی. یو صحابي فرمایي چې نبی علیہ السلام مونځ کو، په سجده باندې پرېوته. دا ماشومان رالل د نبی علیہ السلام سره لوبې کول، واړو که نه، ځکه د نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې حضرت حسن د 8 کالو او حضرت حسین د 7 کالو واړو. وی د دواړه په ملا د پاسه ورته سواره شو. وی تر هغې پورې پیغمبر علیه السلام مبارک سر د ځمکې نه نه اوچتو تر څو چې دوی د شانه کوشوي نو، چې که زه سر اوچت کم دا ونه غورځېږي. او زه اکثر یو صحابي فرمایي ما نبی علیه السلام لیدلی چې په سجده به پروت و، حضرت حسن راغی دی ماشوم و رکوټ ولا خبرې نه شوې کولی، د حضور پاک د دې دواړو خپو په منځ کې به ننوته رکوټ یې دی، هغه هم دونه مینه ورسره کوله. نو نبی علیہ السلام مبارک بو تر خپې کولاو کړی او د پیغمبر علیہ السلام ته ورته غاړه ګیره به یې ونیوه ورته د نبی علیہ السلام نه، او کله به د پیغمبر علیہ السلام په دې سټ باندې راسواره شو. دا ماشومانو د حضور پاک مبارک دوی سره مینه او د دوی هغې سره مینه. یو صحابي فرمایي وی شپه د شپه وی زه روان یم، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې دی، وی چې ما ته یې وکتل. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی ما ته وی څه کوې حذیفه؟ وی چې صاحب زه ستا څوکۍ ته ولاړ یم، شپه ده نو تاسو څنګه راوتې؟ وی یو فرشته د اسمان نه راکوزه شو او دا فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راله او په ما باندې سلام واچو او ما له د الله له طرف نه یو پیغام راوړو. د الله رسوله څه پیغام دی؟ وی زه الله را لېږلی ما چې د خپل محبوب ته زما ووایه چې ستا دا 2 بچي حسن او حسین دی له ما د جنت سرداري ورکړه، او دا خوشخبری والا ورکا چې دی دواړو سره څوک مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي، دوی سره چې څوک محبت کوي الله به هغوی سره محبت کوي. دا ګوره د رب العالمین د طرف نه یو خوشخبری راغلی ده د دواړو ماشومانو په حق. نو واقعي دا ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده د هغې ماشومانو دپاره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روان دی او حضرت علی صاحب ورسره دی. حضرت حسن رضی الله عنه لوبې کولې، ماشوم روچتې او په د اوږه د پاسه یې سور کړ. پلار یې ولاړ دی علي صاحب او ابوبکر صدیق د خلکو مخکې وی قسم په الله والله شبیه برسول الله صلی الله علیه وسلم، زما د قسم په خدای چې دا ماشوم د خپل نیکه رسول الله مبارک په شان دی، د پلار په شان نه دی. علي صاحب ته سره مشابهت نشته، شکل یې د شان برابر نه دی، د نبی علیہ السلام سره برابر شکل. علي صاحب خندل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه به مو سره ډېره مینه کوله د دې وجې نه چې د نبي علیہ السلام ورسره مینه وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدینو له 15,000 روپۍ تنخواه مقرر کړه، دلیم 15,000 تنخواه مقرر کړه حضرت حسن رضی الله عنه. چا ورته وی دله دې ولې مقرر کړه؟ دې خو لاره کوټې دی، هلک دی او دا دومره جهادونه نه دي کړی څومره جهادونه چې نورو صحابو کړي دي. وی تاسو ته پته نه لګي، دله مې ځکه مقرر کړه چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب دی، دا غن وسید. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په منبر ناستو او څومره سختو چې خلکو به د هغه مخکې خبرې نه شوې کولی، غټ غټ بادشاهان به سر ټیټه ولاړو، د رامنډه کړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صادر نه کلک ونیو، وی راکوشه د ما د پلار د منبر، د ما د پلار په منبر ناست دی، د خپل پلار په منبر کېنه. عمر فاروق رضی الله عنه راکوز شو، روچته یې که ځان ته رانږدې که بچې زما د پلار منبر خو نشته دی، زما د پلار منبر کم دی، خو ستا د پلار دا منبر زما د پلار منبر دی که نه. روچته یې که او ځان سره یې نیولی دی او بیا ورته وایي بچې دا راته وایي چې دا درته چا ویلې وه دا خبره؟
وی ما ته هیڅ چا هم نه وښولی وی نه دا راته ووایه دا تا رضا نه ده کړې چا به راته ویلي وی نه ما ته هیڅ چا هم دا خبره نه ده کړې. دومره به صحابو د دې ماشومانو احترام کو، دومره عزت پې کو. یو ځل نبی علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په دې اوږه د پاسه سور کړی دی، په دې اوږه یو خپې دې طرف ته راویځانده ده، یو خپې هغې طرف ته راویځانده ده. یو صحابي فرمایي وی زه ورلم وی مې چې صاحب ما لې راکوې نه ما ته یې پرېږد. وی ما وی چې ای لکه په ډېره ښه سورلی باندې سورې، نعم المرکب الذي رکبته، په ډېره ښه سورلی باندې سورې. وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې سورلي خو مزېداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزېدار دی که نه، کوم چې په دې سورلی سور دی هغه هم نعم الراکب هو، شاه سوار هم ډېر مزېدار دی. نو په دې اوږه د پاسه به نبی علیہ السلام کېنولو او ګرځاو به ځان سره او محبت به ورسره کو. دغه دنګې حضرت حسین رضی الله عنه هغه هم د پیغمبر علیه السلام د حضرت حسن کشر رور دی، ما تاسو ته یو کال کشر دی. هغه سره پیغمبر علیه السلام به ډېر انتهایی محبت او مینه به ساتله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر ناستو تقریر یې کو، یمن نه چا جامې راوړې وې، نو هغه جامې یې په صحابو تقسیم کړې. یېري دې درمیان کې د جمعې ورځ د حضرت حسن او حسین راوتل، او چې خیال یې راغی ما خو نورو هلکانو له جامې ورکړې، دوی له خو مې ور نه کړې، جوړې خلاصې شوې. نو ډېر زیات خفه شو. چا ورته ویې ولې خفې؟ وایي د دې ماشومانو له مې جامې ور نه کړې، هیر مې. فوراً یې د یمن والي ته خط ولېږوي، دوه جوړې هغسې اعلی راولېږه زر، نه هغسې دوه جوړې یې ورته راولېږلې، یو یې حضرت حسن له ورکړه، یو حضرت حسین له. نو بیا چې په منبر کېناست وایي اوس خوشحاله شوم. ولې؟ وایي د نبي علیه السلام په نوسو مې جامې ولیدې خشته ښکلې، نو اوس خوشحاله شوم. او چې مشوره به یې کوله د مشرانو صحابه کرامو سره، نو صاحب حضرت حسن او حسین که به رالل کې به ناستل، عمر فاروق رضی الله عنه به دا ورته نه وي چې پاسې د دوی سره مشوره کوم، هغوی به یې کېنو. یو ځل عبدالله ابن عمر دی رضی الله عنه خپل پلار ته وایي حضرت عمر فاروق ته، وایي ته له دې هلکانو سره ډېره مینه کې حسن او حسین سره، او خبرې خو د جهاد دي، نو دوی په کوم جهاد کې د ما نه مخکې دي؟ عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وایي تاسو خپل پلار ته وګورئ او د حسن او د حسین پلار ته وګورئ. وایي د دوی پلار ستاسو د پلار نه پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې و، او وایي دوی ستاسو نه نبي علیه السلام ته ډېر نږدې و. نو بچې د پیغمبر علیه السلام د خوښۍ د وجې نه دوی سره د ډېره زیاته مینه او محبت کوم. سخا پکې دومره ډېره وه حضرت حسن رضی الله عنه کې چې یو ځل په لاره باندې روان دی، یو حبشي غلامو، هغې حبشي غلام سره تور غلامو سپی و. نو دې حبشي غلام هغه ډوډۍ نه به یو نوړی خپلې خولې ته اچوله او یو نوړی به یې راغېشته سپي له به یې ورکوله، بیا به یې نوړی ماته کړه خوله کې به یې واچوله، بله نوړی به یې سپي له ورکوله. نو نیمه ډوډۍ په خپله وخوړه او نیمه سپي وخوړه. حضرت حسن رضی الله عنه چې راغی ورنږدې شو، ویې لکه دا سپی د شړه نه چې ډوډۍ یې پې نیمه خلاصه کړه، دا دې څه وکړل؟ دا به دې شړلی و که نه؟ ځان ته دې درولو، نیمه دې خپله وخوړه نیمه دې سپي له ورکړه. حبشي غلام ورته وایي وایي څنګه چې زه د الله بنده یم، د الله مخلوق یم، دا هم د الله مخلوق دی، زه م اوږې یم او دا هم اوږې دی. نو ما ته دا خبره ډېره بده ښکاره شوه چې زه خو د خپل ځان په دې ډوډۍ موړ کړم او د الله دا مخلوق اوږې دی، داسې اوږې پرېږدم. وی دا باغ د وی ته څوک یې؟ وی د ابان ابن عثمان غلام یم، د حضرت عثمان رضی الله عنه د زوی غلام یم. وی دا باغ د چا دی؟ وی دا هم د هغه دی. وی دلته لږ ودرېږه زه راځم. لاړه د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه زوی له ابان له، وی ستا فلانکي ځای کې چې کوم باغ دی هغه باغ خرڅی نه چې د نیواله، او ستا د هغه باغ یو غلام دی یو تور حبشي، دا دواړه را باندې خرڅ کړه. وی ډېره ښه ده، جوړه یې ورسره وکړه، باغ یې م ترې واخېسته او غلام یې م ترې واخېسته، کاغذ یې ورسره ولیکل چې راغی هغه باغ ته، هغه تور غلام هغسې ولاړ دی، سپی ورسره دی. هلکه وایي ستا دا باغ ما واخېسته، ستا د مالک نو ته مې م واخېسته. دی ورته پاسېد، جی حضور ټیک شو چې تا زه واخېستم خو ستا غلام یم، چې څه خدمت یې ستا به کوم، د الله به کوم او ستا به کوم. وایي ستا هغې خبرې په ما ډېر لوی اثر وکړ، نو د الله د رضا دپاره ما تا آزاد کړی، او چې دا کوم باغ مې واخېست دا مې تا له خیراتي درکړه، دا باغ هم ستا شو.
ګوره د نبي علیه السلام نوسی دی هغه د سخا هغه اثر پکې پروت دی. یو ټکي نه باندې خوشحاله شو چې ښه زم د الله مخلوق یم غلام وي دا سپیم د الله مخلوق دی، زم اوږې یم دا سپیم اوږې دی. دا راته ډېره بده ښکاره شو چې د ځان موړ کړم او د الله دا مخلوق سپی دی اوږې پرېږدم. هغې نه دونه متاثر شو غلام او باغ یې واغېشت، غلام یې ازاد کو او باغ یې غله ورکو. وی دا باغ مې تاله خیراتی درکزه اوس غلام به باغ کې خدمت به دې کول ستا شو. سپي مه ساته، سپي ساتل ښه نه دي خو ځه. غلام ورته وایي وی د کم الله د رضا دپاره چې تا آزاد کړم او د هغې الله د رضا دپاره دا باغ دی کې ما خدمت کو زه د دې نوکر وم دا تا ما ته وقف کړه زه د دې مالک کړم خان دې کړم نو د هغې الله د رضا دپاره دا باغ هم زه د خدای په نوم کې خیرات کوم، باغ هم زه نه علم، زه د الله په نوم ما هم خیرات کوم. بیت المال ته چې کوم ځای کې دی خوښ د الله په نوم باندې خیرات. به هر کیف دا دواړه لکان حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ما ووی چې د نبی علیه السلام ډیر زیات نږدې و، ډیر زیات محبت و د پیغمبر علیه السلام دی دواړو سره. او تپوس به یې ولکه او ځان ته به یې راترغاړه ایستل او ښکلول به خپله ژبه به یې د هغې په خولو کې کېښودله، دومره ورسره مینه وه. نو هغه حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه نه پس خلیفه شو او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړله. 6 میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه سره او بیا حضرت معاویه رضی الله عنه تاواله شو. بالاتفاق دته بیا ښځې په ډوډۍ کې زهر واچول او د هغې نه دی وفات شو حضرت حسن رضی الله عنه. ښځې نوم یې جعده و، هغې ورته زهر واچول، د فتنو زمانه وه چې زهر یې ورته واچوله. نو ورور وله راغی حضرت حسین وی رورې څه چل در باندې وشوي په ما زهر وخوړل، چا راته ډوډۍ کې زهر واچول. وی چا درته واچول؟ وی ته به پې څوک یې که نوم یې درته وښیم؟ وی زه به یې مړ کړم هر چا چې راته زهر اچولي. وی ګوره نوم درته نه ښیم چې ما ته چا زهر اچولي، ګوره په خپل ژوند یې نوم وانه غېښت. وی ځکه وی که دا زما په چا شک دی او ده ماله په یقین کې زهر را کړي نو لوی خدای پیشه او دی پیشه، او که زما پې شکي زهر یې نه را کړی نو ستا د وجلو وسراق نشته. خپلې ښځې ورته زهر اچولو، چاته یې غږ ونه کړه چې ما ته دې زهر اچولي دي. چې کله بیا وفات شو نو د وفات کېدو نه مخکې وصیت وکړه خپل لور ته، وایي داسې وکړه چې حضرت عایشې رضی الله عنها نه تپوس وکړه زما د زړه د ارمان دی چې د خپل بابا د نبي علیه السلام د خپو سره خوا کې د دفن شو. خو کوټه د عایشې صدیقې ده د هغې نه ته معلومات وکړه نو که ماله ځای راکوي لږ غوندې نو چې زه پکې دفن شم. نو لاړ د عایشې صدیقې نه اجازت وغوښت، هغې ولې اجازت ورکړې ډېره ښه ده. نو ورور ته وایي وی ورورې ګوره یو خبره بیا هم کوم، وی دا خو زه جمدیم نو ماله اجازت راکړه، هسې نه که زه مړ شم د دې نه خوښه نو د مرګ نه پس دې بیا هم تپوس وکړه. نو که بیا هم دلې اجازت درکړه او د مسلمانانو په منځ کې څه فتنه هم نه جوړېدله نو ما د نبي علیه السلام سره خوا کې د خپل بابا سره خوا کې دفن کړه، او که له څه فتنه جوړېدله یا د هغې زړه نو بیا مې د خپلې مور خپو ته ښخی د حضرت فاطمې رضی الله عنها د مدینې منورې په قبرستان کې. نو چې ساعت یې وتله وفات شو هغه لاړ نو بیا د عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړه. هغې وی بلکل ما مخکې مو اجازت درکړې دی اوس هم درکوم، راوړی دلته کې دفن کې. خو د مدینې چې کوم والي په هغه وخت کې مروان ډېر ظالم سړی و، مخکې ښه سړی و خو د ولایت نه پس بیا د ډېر لوی ظلمونه کړي دي، هغه پرې راضي نو. هغه وی نه د نبي علیه السلام خوا کې به دې نه دفن کېږي، لویه جګړه ترې جوړېدله. نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه او د صحابو په مشوره باندې د فاطمې رضی الله عنها خپو ته هغې سره خوا کې ورته قبر وکنو او دې په هغې کې بیا دفن شو حضرت حسن رضی الله عنه. او جنازه حضرت سعید ابن العاص رضی الله عنه چې دا 10 مبشرو کې دي، هغه 10 صحابه کرام چې پیغمبر علیه السلام په جون باندې د په یو مجلس کې د جنتي نوم اغشتی چې فلان کې به جنت کې یو پکې د نوم اغشتلی شوی نو به هر کیف هغه په جنازه وکړله. او د مدینې منورې مشهور قبرستان دی جنت البقیع ورته وایي، په هغې کې اوس هم دفن دی، هغې کې قبر دی د حضرت حسن رضی الله عنه. ورور یې چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه بیا په کوفه کې وفات دی. د هغه متعلق واقعه خو لږ اوږده ده، انشاءالله کوشش به وکړو چې په آینده جمعه کې د هغه متعلق واقعه درته ووایو. ځکه د حسن صاحب رضی الله عنه نه پس حضرت معاویه رضی الله عنه بیا بل اتفاق خلیفه شوی.
او د معاویه رضی الله عنه نه پس بیا یزید ته بادشاهي حواله شوې وه، هغه بادشاه او یزید د بادشاہ په دوران کې حضرت حسین رضی الله عنه مشهوره واقعه ده، د کربلا په میدان کې بیا شهید شوی دی او په کوفه کې د هغه قبر دی د عراق ښار کې. نو دغه واقعه انشاءالله ممکن ده چې آینده جمعه درته بیان کړم که الله جون راکړه. خو به هر کیف دا د نبی علیه السلام او د هغه د صحابه کرامو د خلافت سره مختصره غوندې خبره مې درته وکړه. نو د دې راتلونکې میاشتې د عاشورې سره د دې تعلق دی. اوس زمونږ مسلمانان یو کار کوي او هغه دا ده چې د عاشورې په دې میاشت کې بعضې خلک غم کوي او غم په دې وجه کوي چې روي په دې کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، هغه وفات شوی دی. پخوا زمونږ په دې وطن کې به هم خلکو دا چا به هغه شګلولې غونډه، اوس خو هغه رواجونه ختم شو، مونږ ماشومانو ما ته یاد دي. او چا به هغه ډنډی منډی د شپې ویشتلې چې هغه غانونه به یې کول، چا په کوټو د پاسه هغه خانکونه ډبوله. دغه ټول رسمونه دغه ټول رواجونه او شریعت کې د هغې ایس قسمه څه اجازت نشته، خو شکر دی رب العالمین ختم کړل. لیکن دا بعضې خلک چې غمرازي کوي، ټیک ده، یو مسلمان چې وفات شي او هغه درته رایاد چې ستا په زړه کې یو غم راغی غیر اختیاري طور، نو په هغې الله تا نه نیسي، بلکې د یو مسلمان د وفات د وجې نه چې یو بل مسلمان غمجن شي دلمن شي دا ښه خبره ده. لیکن د غم اظهار کول په دې شکل چې سړی تورې جامې واغوندي او یا مخ وي او یا ځان وي او یا ځان ډبوي او یا ځان له جامې شلوي، نو دا په شریعت کې بیا منع دی. شریعت د دې خبرو اجازت نه ورکوي. او بیا په دې میاشت کې د دې غم اظهار کول دا هم په شریعت کې ګورې ناجایز دي، جایز نه دي، قطعا دا جایز نه دي. د عاشورې دا ورځ دا سپېره ورځ نه ده. که سړی دا وایي چې د عاشورې ورځ سپېره ده، ولې ځکه دې کې د حضرت حسین رضی الله عنه شهید شو. تاسو نه تپوس دا کوم چې د جمعې په شپه یو انسان وفات شي یا شهید شي، نو دا سړی بختوري که د جمعې د شپه سپېری؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختوري. روجې میاشت کې چې یو سړی وفات شو یا پکې شهید شو، دا سړی بختور دی که دا میاشت سپېره ده؟ دا سړی بختور دی. د لوی اختر پر ورځ باندې یو سړی وفات شو، دا به نه وایي چې او دا ورځ سپېره ده، ولې دا لوی عالم پکې وفات شو، دا ورځ سپېره ده، دا لوی بزرګ پکې وفات شو. نه، دا بزرګ بختور دی چې دا مبارکه ورځ ول الله ورکړه. دارنګې د عاشورې میاشت بختوره میاشت ده. د عاشورې دا لسمه ورځ دا بختوره ورځ ده، ځکه حضرت حسین رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام مبارک نوسی دی، جلیل القدر شخصیت دی، د حضور پاک مبارک محبوب بچی دی، هغه له پکې رب العالمین شهادت ورکړه. شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده، د شهید خو ډېره لویه رتبه وي، دغه سپېروالي نه دی، مرګ سپېره نه، د شهید ډېره لویه مرتبه ده. د حضرت حسین رضی الله عنه ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه رتبه ده، او ډېر د مظلومیت په مرګ باندې هغه ته تاسو ته زه بیان به وکړم چې هغه سره ډېر انتهایي ظلم شوی دی، ډېر انتهایي د مظلومیت په مرګ باندې وفات شوی دی. نو دا د هغه دپاره لویه رتبه ده، لویه مرتبه ده، لوی شهادت دی. ورځ سپېره ده نه، په دې ورځ کې غم نه دی پکار. دا میاشت سپېره ده، په دې میاشت کې غمونه نه دي پکار. هغې کې صدقه پکار ده، خیرات پکې پکار دی. نو به هر کیف دا خو د نبی علیہ السلام نه وفات نه پس تر د حضرت معاویه رضی الله عنه پورې څه مختصر تاریخ میں ذکر کو. او بیا د معاویه رضی الله عنه د وفات نه پس یزید په تخت کې ناسته، هغه سره د حضرت حسین رضی الله عنه سره معرکه راغلې ده، هغه پکې شهید شوی دی. دا به انشاءالله که الله جون راکړه آینده جمعه کې درته بیان کړو انشاءالله العزیز. دا پټکی دا شملسونه پرېښودل پکار دي. نو هر څومره چې وي دې کې څه حد نشته، خو البته د دې املا د نیمه پورې علما لیکي پکار ده چې سړی پرېږدي. لیکن که د هغې نه اوږدی ډېره اوږده خو نه پکار، اسراف دي، که د هغې نه لنډه وي نو دې کې څه پروا نشته دی. امام راتلو سره قبلې ته ودرېږي او تکبیر شروع کړي. د نبی علیہ السلام طریقه به دا وه چې امام به کله تکبیر اقامت شروع کړ او اقامت بخلاص شو، نو نبی علیہ السلام مبارک بخی طرف ته مقتل او ګس طرف ته به مقتل. آواز به وکړه سووا صفوفکم، صفونه برابر کړئ، یو بل سره نږدې ودرېږئ، اعتدلوا برابر شئ، دا آواز به کوو. تر دې حده پورې چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د مصلي نه وروسته شو، صفونو منځ کې به ګرځېده چې کوم سړی به وروستو مخکې به کوي مخکې چا. نو دا پکار دی، دا سنت طریقه ده. خی طرف ته آواز پکار دی چې الله مبخه صفونه نیغ کې، صفونه برابر کې، د اسلامی طریقه ده. او بلکې حدیث کې داسې دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې
چې تصون صفوفکم صفونه برابر کې، که صفونه مو برابر نه کړ نو الله به ستاسو مخونه زړونه کاږه کړي. مونږ خلک د صف د برابري بالکل خیال نه ساتو، یو بل د مټه به یې نیو ځان ته به یې نږدې کو، اوس خو که څوک د مټه دې ونیو چې رانږدې جګړه در سره کوي، وایي ما له یې دیکه راکړه. نه دی کې جګړې کول نه دي پکار، یو بل سره نږدې ودرېدل پکار دي، صفونو کې فاصله پرېښودل نه دي پکار، بلکې حدیث کې راځي چې صفونو منځ کې فاصله پاتې شي شیطان راځي دی کې ودرېږي. نو شیطان خو اصل ته نه خلاصېږي، خدا د فساد دپاره راځي، مونځ کې نقصان دې پیدا کوي. نبی علیہ السلام با قوما سجدہ و جلسہ کے باقاعدہ پورا احتیاط کو، جلسہ قوما سجدہ دا بے تقریباً برابر ہو، جو رکوع چوکے نو پاسا دومره ودرېږه چې څومره تا رکوع کړې ده، دا سنت طریقه ده. که دومره نه ودرېږې نو کم از کم لا خو به نیغې، او کم لا دې نیغه نه کړه او نیغ لاړې نو واجب دې پرېښودل. بلکې بعضې علما وایي چې سر نه مونځ دې ونه شو، نو دې کې لږ احتیاط پکار دی. بعضې خلک سجدې نه اوچت سملی نیغه کړي دي چې بیا سجدې له ځي، بعضې خلک رکوع نه اوچت سملی نیغه کړي دي چې رکوع له ځي. دا ګناه ده، ښه خبره نه ده. دا سوی په دې پوه نه شوم. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک او دا خیر څه خبره نه. تلاوت لپاره چا خاص صورتونه مقرر کړي په نفلو کې هغه صورتونه وایي نو بالکل خو کولی شي. بهنوئی کی دوسری بیوی کی بیٹی څه مطلب شو په دې پوه نه شو. دا ځان له بیا ما نه وروسته تپوس وکړه. جناب هر گناه برته الله په توبه وبخي، پردې مال درته الله په توبه نه بخي. چا مال چې دی وهلي هغه به هغه له ورکوې او یا به د هغه نه د هغې معافي غواړي. د خیر نوافلو کې که سړی په دویم رکعت کې تر د اخره پورې ووایي اللهم ربنا پورې او بیا دریم رکعت ته پاس سبحانک اللهم وایي نو خیر دی. خو زمونږ خلک خو چونکې دغه طریقه ورته لږه ګرانه ده، بیا یو پوټی لږ زمونږ خلکو باندې دغه راځي، عوام دي، نو مونږ هم ورته وایو چې خیر دی نفل هم داسې کوی لکه سړی چې عام کم سنت کوي، په دغه طریقه باندې کوی. نور که په نوافلو کې سړی په دویم رکعت کې د عبده ورسوله نه پس اللهم صلی دا درود شریف وی اللهم ربنا وی او بیا پاسی او بیا سبحانک اللهم من دریم رکعت شروع کی نو خیر دی. دا یو طریقه ده په نفلو کې. ګورئ په فرضو کې یا په واجبو کې نه، په نفلو کې. او خو زمونږ عوامو ته دغه اسانه غوندې طریقه مونږ ښایو چې بس عبده ورسوله وایه او بیا پاسا او بیا د الحمد نه شروع کوه لکه سړی چې عام سنت کوي. دعا وکړئ چې رب العالمین په موږ خپل فضل و کرم وکړي. الله مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. یا الله مونږ د ګناه او د ګناه د اسبابو نه وساتئ. پروردګاره دغې خلفای راشدینو په نقش قدم مونږ روان کړي. الله هغې سره زمونږ حشر او نشر نصیب کړي. دو کې بعضې بیماران دي چې الله وله شفا ورکړي، که څوک قرضداران الله یې د قرضونو نه خلاص کړي، الله یې زمونږ حلال رزق نصیب کړي، د حرامو نه دې الله محفوظ وساتي، الله مونږ د فتنو نه وساتي. الله که د چا منځ کې روانې دشمنۍ طرفګرۍ دی وله په روغو بدله کړي. څومره مردګان چې وفات دي دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي او الله زمونږ نه راضي شي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي. الله مونږ د دنیا او د آخر د غمونو نه وساتي. الله دنیا او آخر کې د خپل قهر او د خپل غضب نه محفوظ کړي. کوم حاجیان صاحبان چې حج له تللي دي او څوک راغلي دي څوک پاتې دي هغې دې الله په خیر او رسول کړي. الله د ټولو قبول شوي حج سره د عمرو سره طوافونو نه نصیب وګرځولی کړي. اخر وخت کې د الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آفت رمزی په 145 نمبر کیسٹ کې تاسو د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہما فضائل واوریدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دے 255 29 12. یہ زڑگیا تچ گنبت خزرا یادوے، زڑگیا تچ گنبت خزرا یادوے، پسوچ او تصور کی با آقا یادوی، پسوچ او تصور کی با آقا یادوی، آقا یادوی.
یادوي وزړګیا ته چې ګمبت خزرا یادوي زړګیا ته چې ګمبت خزرا یادوي وطن دا عاشقانو در نهر نشي زړګیا وطن دا عاشقانو در نهر نشي زړګیا بلال حبشی با پجڑا یادوي بلال حبشی با پجڑا یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي صدیق عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلانا صدیق عمر عثمان دی د نبی د باغ ګلان ویوزه بور سر شیر خدا یادوي یوزه بور سر شیر خدا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي مسجد نبوی دویم دا اصحاب چبوترا مسجد نبوی دویم دا اصحاب چبوترا بل جنت البقی بخام یادوي بل جنت البقی بخام یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي د سید شهدا امیر حمزه مزار تورشا د سید شهدا امیر حمزه مزار تورشا حالات د شهادت بی بیا بیا یادوي حالات د شهادت بی بیا بیا یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي پسوچ او تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي وزړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي او بشیر شیخ ادریس سرا دیوز مولا بوزا بشیر شیخ ادریس سرا دیوز مولا بوزا چه حلت د شاعر اسرار وینا یادوي چه حلت د شاعر اسرار وینا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي آقا یادوي وزړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي پسوچو تصور کی با آقا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي زړګیا تچ گنبت خزرا یادوي
د مدینی لاری کسی دی لگا پخیال گرزا د پاک رسول دخپو نقشی دی لگ پخیال گرزا کوز دی کی گی دا قدم پدے پسترگو گرزا دا صحاب مقبری دلک پخیال گرزا قدم پخیالو چتوا دلتا عمر سیگی دا غیرتنو تقاضی دلک پخیال گرزا دا د صدیق عمر عثمان او د علی وطن دے د سردارانو دروازی دلک پخیال گرزا پسید جنت البقی دیر پارام تیریگا سوکی آران سوکی رشتی دلک پخیال گرزا یو حاضت نگی چوائی پری درود و سلام دلتا بیشمارا فرشتی دلک پخیال گرزا یو حاضت نگی چوائی پری